عموما په رسنیو کې تاسې ځینې خلک واورئ هغوی دا وایي چې له حجاب سره د دښمنۍ له وجې د چادرۍ نوم راخلي چې چادري په خلکو باندې دوی اجباري کوي. همدغه طرحه کې په واضحه توګه باندې ویل سوي دي چې د حجاب ډولونه 3 ډوله حجاب ښودل شوی. چادري چې په افغان ټولنه کې افغان خویندې له دې شکه د حجاب په توګه کار اخلي بهترین ډول د حجاب ده. دغه تور رنګه حجاب چې کوم اوس په سیمه کې که څه هم دا عربي حجاب بلل کېږي خو په سیمه کې اسلامي هیوادونو ټولو کې همدغه حجاب څخه ګټه اخیستل کېږي. زموږ خویندې د حجاب په توګه باندې کاروي. په افغانستان کې هم زموږ خویندې دغه تور رنګه حجاب یا همدغه ډول حجاب په بل رنګ کې خړ رنګ سور رنګ بل رنګ کې له دغه څخه ګټه اخلي. همدغه په طرحه کې په واضحه توګه باندې ویل شوي چې دغه تور رنګه حجاب دا هم حجاب ده. د دې ورهاخوا زموږ په کلیوالو او اطرافي سیمو کې زموږ خویندې له ستر پړوني څخه له ټیکري چادر څخه له هغه څخه ګټه اخلي د حجاب لپاره. په دې طرحه کې په واضحه توګه باندې ویل سوي چې چادر هم د حجاب یو ډول ده، دغه پړونی او ټیکری دا هم د حجاب یو ډول ده. یوازې په چادري باندې په دې کې ټینګار نه ده شوی چې حتما د یو خور، حتما د یو مور، حتما د یو میرمن د حجاب څخه چې کوي هغه د له چادري څخه ګټه واخلي او په چادري باندې حجاب وکړي.